خو زه اکثر یو مثال ورکوم او سوال به زه تاسو نه کوم جواب به راکوئ. دا راته ووایئ چې کله یو کمره ده او دا کمره په دې کې خزانه ده، دې کمرې ته مونږ یو لوی تاله والې ده، غل چې راځي او غلا کوي دی به در ټولو نه اول څه کوي؟ وایي دی به تاله ماتوي. څه به کوي؟ دی به څه کوي؟ ولې د دې غل مقصد په دې تاله کې دی او که په خزانه کې دی؟ نو تاله ولې ماتوي؟ دا تاله رکاوټ دی. نو دا خزانه چې کومه ده دا قرآن او سنت دی، او دا تاله چې کومه ده دا د علماء کرام او دا مدارس دي. دې دا تاله ماتول غواړي. مقصد تاله نه دی، مقصد هم دغه خزانه ده. خو دا تاله دا علماء کرام چې د دې عوامو په دوی باندې کوم کلک اعتماد دی چې دوی د مخې نه لرې شي، نو بیا زمونږ خوښه ده. حالانکه که موږ وګورو د دې بر صغیر هغه تاریخ ګواه دی، هغه تاریخ. او دا چې څه ویم نو صرف د خطباتو خبرې ګورئ نه کوم. بعضې خلک خطبات وګوري او یو غر او بل غر نه، د ټول ژوند یو 24 سال هغه مطالعه مخې ته اقدام. او دا مختصر خلاصه درته ویم چې کله په دې خطه باندې مسلمان وو او غیر لا نو راغلی، نو موږ سکول کې به دا خبره اورېده چې دا سونے کی چڑیا به دې بر صغیر ته وي. سونے کی چڑیا د هغه دور چې وګورئ د ټولې دنیا زیات دولت دا پوره بر صغیر کې و. او که موږ نور هم ورپسې سروې وکړو او نور هم ریسرچ او تحقیق وکړو، نو د هغه وخت 1 روپۍ د دې وخت په لکونو برابر وه. دونه لوی دولت د دې وطن سره و. او د هغه دور او د دې دور موازنه که موږ وګورو او د بر صغیر هغه اصل کتابونه او اصل تاریخ موږ وګورو، نو په دهلی کې 1000 تعلیمي ادارې وي، په بنګال کې 80,000. او ټټه یا د ټرک ډریورانو دغه علاقه لیدلې ده او یا د تبلیغ والا د علاقه لیدلې. ټټه سجاول ټټه کراچۍ طرف ته نږدې هلته 400 تعلیمي ادارې وي. او دا علاقې خلک ډېر خوشحاله او ډېر تعلیمي یافته وو. خو چې کله اغیار راغو او بیا یې دا علاقه قبضه کړه او زمونږ نه دا تمام ادارې ختمې کړې، نو د هغوی مخې ته دا خبره موجود وه چې زمونږ مخې ته زمونږ کلچر مخې ته زمونږ د روایاتو مخې ته زمونږ سوچ او فکر مخې ته یوه طبقه موجوده ده چې دا سوچ او فکر مونږ نه ختم کړي، نو په دې علاقه باندې مونږ قبضه نشو اچولی. بظاهر زمونږ حکومت به وي، بظاهر زمونږ سره به زمونږ فوج هم وي، بظاهر افیسرز به هم زمونږ وي. خو دا خلک دا مونږ نشو اغوا کولی. دا دوی نه د خلکو د دماغونه دا سوچ نشو وښکلی چې تر څو پورې د دې طبقې تعلق مونږ د مدرسې او د علماو سره نه ختم کړي. د دهلي د بنګال او څونه چې دا علاقې دي هغه ټولې ادارې ختمې کړې. او که د هغه وخت تاریخ مونږ اوچت کړو نو دې فاطمه کې هم پوره غویمه شوې وه. هغه نارنجي د شوې نه دې خوا هغه نوې کړې دغه علاقه د صوابع دغه علاقې په دې ټولو کې دا جنگ. که بیا مونږ د بنیر د علاقې وګورو امبیلا په دې ځای کې دا ټوله علاقه د دې بر صغیر او د خیبر پښتونخوا دا د دغې ګواه ده. خو په هغه سختو حالاتو کې د هغه وخت په علماو کې مولانا قاسم نانوتوي، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا رحمت الله کیرانوي، شاه اسحاق داغه په شاګردانو کې نور تکړه خلکو یو لوی جدوجہد یو لوی جنگ وکړو، یو لوی پالیسي جوړه کړه. د هغې پالیسۍ په نتیجه کې که زه کله کله سوچ کوم که چېرته دغه طبقه په دغه وخت کې موجود نه وه، زمونږ د ایمان زمونږ د روایاتو تحفظ ته دغه طبقې خپل ځان نه و ټینګ کړی، دغه جیلونو ته
دغه تکالیف وتا دغه علماء دغه طبقه ځان نو ټینګ کړي نو معذرت سره ویم نن بیا چرته په مندر کې ناستو یا به چرته په ګرجه کې ناستو او د غیر الله عبادت پم کولو او بل چا پسې روانو خو زار شم زه خراج تحسین پیش کوم د هغه وخت هغه اصل فریډم فایټر تا نن مخبل اصل فریډم فایټر هغه خلک نه پیژنو د هغې د وجې نه موږ نه کیسه ګډه وړه روانه ده او زما د قوم بچي تم دا احساس ورکوي دی د خپل ماضی نه اغوا کول غواړي او دا خبره زه همیشه کوم چې هغه قوت په دې خبره باندې پوهه دی چې د قوم رهنمایي دو طبقې کوي دو طبقې یا علماء کرام دي یا په سکول کالج او یونیورسټۍ کې کوم اساتذه دي دا د قوم رهنمایي کوي او د قوم رهبران دي خو هغه خلک په دې باندې پوه دي که چېرته دا مستر او ملا کومه ناره چې حضرت شیخ الهند اوچته کړې وه کومه ناره امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد اوچته کړې وه او کومه ناره حضرت مدني اوچته کړې وه کومه ناره امام الانقلاب مولانا عبید الله سندي اوچته کړې وه کومه ناره امام احمد علي لاهوري اوچته کړې وه او ورسره زه اضافت کوم چې کومه ناره بانی تبلیغ مولانا الیاس رحم الله او حضرت جی الثانی مولانا یوسف رحم الله اوچته کړې وه چې دا دواړه طبقې موږ رایوځای کړو دا مستر او ملا رایوځای کړو او د دې دور چې کومې تقاضې دي د دې دور چې کوم چیلنج دي په دې برصغیر کې د مسلمانانو کوم تشخص دي کوم روایات دي دی به دا څنګه مضبوط نیسي دا کوم اسلام دا کوم دین نه چې د باندې کومه خواري او محنت شوی دی او دې کې یو لوی ګیپ یې راوستی دی او دا ډېر لرې تللی دی د خپل مذهب د خپل دین نه په هغې کې د دې خلکو یو بنیادي کردار و په دې وجه زه وایم وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نہ جانے کتنے ہیں دادا آگی خلقو اگا خواری وا دادا آگی اگا محنتو اس آگو خلقو خپل خواری او محنتو کلا اگوی با مزی کئی دا جنت پا باغونو کی با گرزی دا من خبره کو غی بارکی او خنگو مان لرو چا آگا خلق پا مزی کئی اس زما استا با سزی مواری وی پا دی معاشره کی با زما استا سزی مواری وی چه دا مخکنه ورپسی دا سفر مخپونان دی بوزو دا طولو ناول چه دا مدارسو سری منگ خپل یو کلک تعلق دا علماء کرامو سری یو خپل کلک تعلق من قائم کو چې د خپل ځان د خپل اولاد تربیت په زه څنګه کوم نو زمونږ چې کوم کشران دي که د سهار په وخت کې موږ د هغې نه انکار نه کوو چې په دې دور کې د سکول د کالج او د یونیورسټۍ تعلیم انتهایی ضروري دي موږ ته ډاکټران موږ ته انجینران موږ ته ساینسدانان موږ ته د هرې طبقې خلک پکار دي خو دې سره چې د کوم بنیاد دی اصل اسلام د مذهب سره خپل محبت چې دغه روایاتو باندې دی هم کلک ولاړي هسې نه چې کله دی سوشیالوجي وایي او بیا دی د اسلام او د اسلام اصل احکاماتو نه د الله د ذات نه منکر وي موږ دی ولیږو انګلیش لټریچر ته چې دی لاړ شي دا ژبه زده کړي چې دا د دنیا ژبه ده په دې دور کې د هغې خلکو په منصوبو باندې ځان خبرولو دپاره د هغوی ژبه زده کول چې هغوی څه ویل غواړي موږ به په کوم انداز کې خپل اسلام خپل مذهب خپل روایات مخې ته ښودل غواړو موږ یې په دې نیت ولیږو خو هغه د مدرسې سره هغه د علماو سره د خپل مذهب سره کلک تعلق نه دی نو چې هلته لاړ شي نو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې محسن کائنات پیغمبر علیه السلام د زندګۍ نه دی باغی شي
او دی بیا د نورو نه متاثر شي د نورو خلکو د سوچونو نه متاثر شي زه خو افسوس سره دا خبره کوم انتهایی افسوس سره دا خبره کوم او د میډیا باندې زما د الفاظ تاوري دا الفاظ وره او دا ډیر د درد نه نه په تور تعصب کوم نه تاثر تعصب کوم نه د سره جنگ کوم نه د نفرت کوم خو د خپل زړه د فریاد د مخې ته اقدم چې ته د شکسپیر نم خبرې ته د مارکس نم خبرې ته د لینن نم خبرې ته د کانټ نم خبرې ته د هغې لوی لوی فلسفیانو نه خبرې ته بیا د اردو لوی لوی اهل کلم د هغوی د تحریرات نه د هغوی د اسلوب نم خبرې ته د پښتو لوی لوی شاعرانو نم خبرې د هغوی د اسلوب نم خبرې موږ ستا سره جنګ نه کوو موږ وایو دا ټول وګوره خو ګیله درنه په دې کوم چې آخر محمد رسول الله نه ولې نه خبر نعره تکبیر نعره تکبیر تاج و تخت ختم نبوت ناموس رسالت عظمت قرآن څه خو افسوس په دې خبره کوم چې کله موږ وایو جناب محمد رسول الله دا خبره داسې کړې ده داغه سیرت پیش کوو نو زما سر ښکته وي خو چې کله زه د بل پلاسپر حواله ورکوم نو زه یخ شم داسې چې واقعي وګوره دونه لوی سړي حواله یې ورکړه نو څنګه چې مولانا صاحب خبره وکړه چې ماده د مادې هغه محنت نن زمونږ په مجلسونو کې د دنیا تذکرې نن زمونږ په مجلسونو کې د غیر تذکرې د غیر شخصیاتو تذکرې دونه شوي دي چې زمونږ د بچو په ذهن کې زمونږ د بچو په مزاج کې دونه دا خبرې راننوتې دي چې انتهایی معذرت کوم چې د جناب محمد رسول الله هغه سیرت دا هغه جون ولا هغه شان د مزه نه ورکوي څونه چې د نورو خلکو ورکوي نو په دې کې ما تاسو ته ووي چې بنیادي کردار د والدینو دي والدین چې تر څو پورې والدین په دې زندګانې راغلي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت خپل کړی نه وي دې زندګۍ ته نه راغلي د تبلیغ والا سره خپل ځان ګل مل کړی نه وي د علماو د خانقاهونو سره د خپل تعلق نه قائم کړی نو دا تصور پرېږده چې زه خو به نه راځم دې ژوند ته او زما بچی دې بیا دې زندګۍ ته راشي دا خپل ځان له دوکه ورکول دي او زه اخرنی دا یو خبره کوم او انتهایی په غورې مورې نن موږ راشو عرفان الله مولوي صاحب دا بچی داخلوم کم سکول کې داخل کم عنایت الله صاحب دا بچی په کالج کې داخلوم په کم یو کالج کې داخل کم جناب مولانا محسن صاحب ماشاءالله ته ډېر تکړه سړی د ډېرو څیزونو خبرې دا بچی په کم فیلډ کې داخل کم دی په کومه یونیورسټۍ کې داخل کم د تاسو چې د دې مولوي صاحب نه یا د علاقې یو پوهانو کې د چا نه تپوس کوئ د دې بچو نو آیا ستاسو مقصد دا وي چې زما دا بچی د معاشرې یو ښه بدماش او ښه غونډه جوړ شي دا مقصد دي ځکه تپوس کوئ جواب راکئ دا مقصد دی ستاسو مقصد دا وي چې زما دا بچی د معاشرې یو بهترین او ښه انسان جوړ شي دا خبره ده که نه خو موږ یو ډېر عجیبه مغالطه کې پراته یو چې کله زما بچی ډاکټر شي بیا سپیشلایزیشن وکړي په یو فیلډ کې نو موږ څه وایو چې د فلاني بچی کامیاب شو بیا زما بچی CSS یا PMS امتحان ورکړي او دې په ښه پوسټ باندې راشي نو موږ وایو چې بچی کامیاب شو بیا زما بچی انجینیرنګ وکړي موږ وایو بچی کامیاب شو یا په یو فن کې PhD او پوسټ ډاک وکړي موږ وایو بچی کامیاب شو بیا په لا کې LLM او بیا ورپسې بارټلا وکړي موږ وایو بچی کامیاب شو چې یا څه کاروبار ورته شروع کړي او کاروبار یې په ترقۍ شي موږ وایو بچی کامیاب کو چې کله بار ملک ته لاړ شي هلته لایسنس والي موږ وایو بچی کامیاب شو یا انګلینډ کینیډا او امریکا ته لاړ شي او د هغه ځای نیشنلټي والي نو موږ څه وایو
چې بچی کامیاب شو. په دې مغالطه کې مونږ پراته یو بچی او یې بچی مدرسې نه فاضل شي، حافظ صاحب شي، قاری صاحب شي، مولوی صاحب شي، مونږ وایو کامیاب شو. په دې مغالطه کې مونږ پراتو. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحم الله هغه شخصیت خو لږ وګورئ چې دا د کم لیول د کم مزاج انسانو او داغه علم داغه روحانیت. حضرت شیخ په ډېره عجیبه خبره کوله، وایي والد صاحب به مې داغې او هغه خبره داغې هغه خلاصه زه ویم او دا زه تا والدینو ته ویم. څه وایو؟ وایي د بچي د تربیت نه به تر هغې پورې نه غافله کېږي که دی لوی نه لوی افسر، لوی نه لوی بزنسمین، لوی نه لوی تعلیمي یافته، لوی نه لوی عالم ذهین وفاق المدارس ټاپ کی نه به غافله کېږي چې تر څو پورې ستا د بچي تعلق د الله سره نه جوړ شي. او دا به کله جوړیږي؟ دا به جوړیږي معذرت سره چې ټوله شپه په زم په موبایل کې لګیم او بچی مې په موبایل کې لګیا دی. ما چېرته تپوس نه کو چې بچی دا موبایل ما ته ضرورت اغستی دی، دا موټر سایکل ما ته ضرورت تطبیق اغستی دی، دا ته پرې موټر سایکل دا ډرایوینګ څنګه کې ته دا موبایل یوز کې استعمالې څنګه او خپل ځان جایزه مې نه در اغستی. نو که در شپې مونږ الله ته نه راپاسو، الله ته جړاګانې نه کوو، فریاد نه کوو، نو دا تصور ختم کا چې زما بچی به د معاشرې یو ښه انسان جوړ شي او دی به د ملک او د قام او د انسانیت ته یو خیر ورسوي. دا تصور به پرېږدي. نو د هغې لپاره موږ له یو ماحول پکار دی چې زموږ ذهن دغې طرف ته لاړ شي او موږ د خپلو بچو په صحیح معنو کې تربیت وکړو. د هغې دپاره یا علما دي، مدارس یا خانقاونه دي او یا تبلیغي جماعت دی چې د دې سره موږ خپل تعلق قایم کو. نو بیا به ما سره دا غم او درد پیدا شي چې د دور کوم چلنج دی پورا اسلام چې ادخلوا فی السلم کافه راغلی دی، پورا اسلام کې داخل شي. دا پورا سوچ او فکر بالا پیدا کېږي چې کله موږ په دې خبره باندې سنجیده شو او موږ دې طبقو سره تعلق لرو. نو جوان تعلق د دې مدرسې سره دا چې کوم زمونږ بنیاد او اساس دی، کومه طبقه ده د دی نه موږ لرې کول غواړي او ډېر په خوشنما نارو سره راوچت شوي دي. خو